السلام علیکم. نن به خبره کوو د سلیپ اپنیا په باره کې چې سلیپ اپنیا زموږ سره څه شی دی، د دې زموږ سره ټایپس څو دي، د دې زموږ سره ساین اند سایمپټمز څه دي او د دې زموږ سره ټریټمنټ څه دی. نو په دې ټوټل ټاپک په بحث کوو. د ټول نه مخکې راځئ چې وپېژنو چې سلیپ اپنیا څه شی. سلیپ اپنیا اصل کې زموږ سره دا سلیپ ډس آرډر دی. په سلیپ اپنیا کې چې کله هم پیشنټ ویده شي نو د هغه ساه بار بار ودرېږي او روانېږي. ویل کېږي چې د داسې پیشنټس پر نایټ چې د 100 ټایمز دا سایکل ریپیټ کېدی شي. اوس راځو د دې ټایپس ته. کامنلی زموږ سره د دې 3 ټایپس دي. د موسټ کامن ټایپ چې دی هغه زموږ سره دی ابسټرکټیو سلیپ اپنیا OSA. په ابسټرکټیو سلیپ اپنیا کې څه کېږي چې کله مریض ویده شي او د هغه ټوټل مسل ریلیکس شي نو د هغه ژبه لاړه شي شاته د ساه نالۍ ته او زموږ سره د ساه نالۍ بنده کړي. نو دغه ته موږ څه وایو؟ obstructive sleep apnea. دویمه زموږ سره CSA کې دا کېږي چې کله هم مریض ویده شي نو د هغه چې څونه هم مسل دی او په ریسپایریشن کې انوالو دي هغې ته یا سیګنل چې هغه بلاک شي یا ورته ډېر زیات کمزوري راځي. د هغې د وجې نه د هغه ساه چې دی صحیح نارملي نه اخیسته کېږي. دریم زموږ سره څه دی؟ مکس اور کمباین. مکس اور کمباین کې داسې کېږي چې کله زموږ سره دا دواړه په شریکه راشي ابسټرکټیو او CSA نو دا دواړه زموږ سره مکس اور کمباین جوړ کړي. اوس راځو د دې ساین اند سایمپټم ته. که مریض ویده نو هغه ته خو پته نه لګي چې د دې ما ته سلیپ اپنیا ده. د ورځې به هغه ته کم ساین اند سایمپټم وي. د ورځې به هغه ته دا وي چې یاره د هغه په سر دړي. دویم به هغه ډېر زیات اریټیټ کېږي چې څه کار هم کوي د هغې نه به څه کېږي؟ اریټیټ کېږي. دریم د هغه به توجه ډېر زیاته کمزوري وي. که هغه پړهیي کوي د هغې نه علاوه زموږ سره هغه هر کار کوي د هغه به توجه صحیح کمزوري. اوس به د خوب په دوران کې څه وي؟ د خوب په دوران کې به دا چې هغه به ډېر زیات په تیزه خناری کوي، لاوډ سنورینګ به کوي. دویمې د هغه به لاړې چې هغه به یې په وچه غاړه کېږي. دا زموږ سره د خوب په دوران کې د ساین اند سایمپټمز. اوس راځو د دې ټریټمنټ ته. ټریټمنټ چې دی هغه کمپلیټلی ډیپینډیبل دی د پیشنټ په سچویشن باندې او په ټایپ باندې چې پیشنټ د کم ټایپ نه سفر دی. دویم زموږ سره پیشنټ په کم سچویشن کې دی، په موډریټ کنډیشن کې دی، په سیویر کنډیشن کې دی نو هغه اکارډینګ به ډاکټر ټریټمنټ ورکوي. خو جرنلي به زموږ سره څه ټریټمنټ وي چې اوورآل پیشنټ ته ایډوایس کېږي چې هغه هر ټایپ وي. اولنی زموږ سره دی لایف سټایل. که ان کیس پیشنټ چې دی هغه سموکینګ کوي یا زموږ سره الکول کنسپشن کوي نو هغه به څه کوي؟ هغه به سټاپ کوي. دویم زموږ سره به هیلپ اخلي د یو مشین نه ویلی شو سی پیپ ډیوایس. سی پیپ ویل کېږي کنټینیوس پازیټیو ایر پریشر. چې کله هم د داسې مریض د دې سلیپ اپنیا نه سفري نو هغه ته ډاکټر په یو ریشو باندې دا په مشین ولګوي چې هغه ته دا مسله بیا نه راځي خوب په دوران کې. دریم زموږ سره که یو مریض دی او د هغه په پوزې کې غوښه ده یا بل ځای کې ابسټرکشن دی نو هغه به څه کوي؟ سرجري کوي او هغه به ریموو کوي.